السلام علیکم ګرانو خوږو لیدونکو زمینا شمس د پیښور سټوډیو نه د خیبر نه نیغ په نیغه ټول مینوالو ته ستړي مشي خیر اغلاس او نیکې پرزونې وړاندې کوم څنګه چې ټولو ته پته ده نن په پوره پاکستان کې د علامه اقبال ډے چې ده هغه منځلې کیږي علامه اقبال صاحب یو داسې شخصیت یو داسې انسان د ملک او د قوم سره یو دومره سنسیر یو دومره مخلص چې زما په خیال اوس هم چې کوم زموږ لیډران دي یا د کوم ملک دپاره سوچ او فکر لري هغه هم ملک سره مخلصه دي خو د ملک دپاره یو ښه خوب لیدل او بیا د هغې خوب تعبیر حاصلول او بیا د نورو لیډرانو سره او د نورو په مرستې باندې هغه خپل خوب وړاندې کول او هغې له یو ښایسته غوندې کې جامه شکل ورکړېدل دا یو ډېره غټه خبره ده مونږ ذکر کوو د جناب محمد اقبال صاحب جی چې په 9 نومبر 1877 کې دوی په سیالکوټ کې پیدا شوي نن د هغې چې دی نو برت دی یعنی هغه د تاریخ پیدایش چې دی هغه منځلې کېږي لګیا دی په پاکستان کې مخکې به تاسو کتلي چې په دې ورځ باندې به خاص طور باندې په سکولونو باندې په کالجونو کې چھٹی ورکړې کېدله هالیډیز به دا منځلې کېدل چې په دې ورځ باندې چھٹی وي اوس چونکې مونږ هغه زموږ ګورنمنټ دا ډیسایډ کړی چې بالکل دا هغه ورځې دي چې د دې دا په تاریخ کې پرتې دي په کتابونو کې پرتې دي او دا ورسره زده کړه کېږي لګیا دي نو زما په خیال زموږ دې لیډرانو کله دا نه دی غوښتلی چې آیا مونږ د تعلیم وخت به راولو قضایي راولو یا د نورو دفاتر کې داسې څه قسم کارونه چې دي هغه مونږه سټاپ کړو نو د ورځې اهمیت په خپل ځای باندې خو وسرې جون چې دی هغه به هم وړاندې ځي یو داسې خوب چې علامه صاحب غوښتل چې هغې خوب له یو شکل ورکړی شي بیا جناب قائد اعظم محمد علي جناح صاحب سره د دوی هغه منډې تړلې هغه سټرګلز بیا کو مونږ ورسرې نور مونږ زموږ چې کوم د هغه وخت زموږ کوم هیروز وو د هغې سره په مشتمل یو کېدل باندې هغه یو خوب یو کوشش وو زموږ د دې لیډرانو چې مونږ د پاکستان جوړ کړو پاکستان نامه هم لا ډیسایډ شوی نه خو یو داسې ملک ته جوړ کړی شي چې هلته د پاکستانیان یعنی زموږ مسلمانان بیل شي او هندوستان والا بیل شي او هغې ځکه چې زموږ رهن سهن هر څه بیل وو نو نن چې دا کوم ورځ ده یا دا کوم ټریبیوټ چې وړاندې کېږي لګیا دی جناب علامه اقبال صاحب ته دا په دې وجه وړاندې کېږي چې دا د دې تاسو به تاریخ کتلي د دې کتابونه تاسو کتلي دي چې د قومي ژبې د اردو ژبې یو ډېر غټ شاعر هم وو ورسره سیاست کې هم چې دې هلې ځلې کړي دي او سیاستدان هم وو او ورسره کالم نګار هم وو او بیا د دې په کتابونو باندې چې مونږ راشو یو نظر واچو نو بېشماره کتابونه یې د دي چې هغې کې تاسو د هر عمر طبقه چې د هغه لوستلی شي هغه ویلی شي هغه د ملک دپاره د معاشرې دپاره د اصلاح دپاره د انسانیت دپاره د الله سره شکوا جواب شکوا بیا داسې ډېر کتابونه دي تاسو چې هغه وګورئ هغې لوستلو کې تاسو به د هغه انسان د دغه شخصیت د رهن سهن د سوچ او د فکر پته ولګي چې آیا یو داسې مخلص انسان و په دې دنیا کې چې هغه د ملک سره او د قوم سره څومره زیات سنسیر نو ټولو ته دی د علامه اقبال د ورځ دا ډے چې دا ډېر مبارک شي او موږ ABT چینل همیشه دغه هیرو سټایل دي او همیشه به ستایو په خپلو خبرو کې په خپلو یادونو کې په خپلو پروګرامونو کې نو ډېره زیاته مننه کوو جی د ستاسو ټولو نه او ورځ چونکې ده ټیوزډے ده یعنې د 9 دا ورځ چې وي نو په دې ورځ باندې زموږ ینګسټرز په دې تمه باندې ناست وي چې دا نن زموږ ورځ ده په دې ورځ باندې به زموږ چې کوم پرابلمز یا کوم ایشوز دي یا زموږ کوم اچیومنټ دي هغه به ډسکس کېږي هغه په خپل ځای باندې خو د زنانو دپاره او د پیغلو دپاره پکې هم یو وړوکې غوندې سیګمنټ موږ ښودلی وي د ښکلا سیګمنټ چې آیا یو جینۍ یا یو کور زنانه چې د هغه ځان څنګه ښایسته او ښکلې وساتي بیا سکن سره ریلیټډ یعنې مخ سره ریلیټډ ډېرې خبرې راځي څوک کوی دانې پرې راغله څوک کوی داغونه پرې راغلل څوک کوی ګونجې پرې راغله نو د هغه ګونجې خو خیر عمر سره یو ګریس راځي او ښایستوالی راځي هغه خو نیور مایند والا سین دی خو دا دانې یا دا داغونه چې دا سړی لږ ډسټرب کوي نو دا خبرې به هم کېږي چونکې نور الخدا یو ښایسته غوندې کې میک سیګمنټ راوړي د ستاسو دپاره او په هغې کې هغه ډېر څه وایي د ستاسو دپاره د زده کړې دپاره د پوهې دپاره د ښودو دپاره نو راځئ چې اول نور له ورشو هغې نه پس واپس راځو السلام علیکم مینا تھینک یو سو مچ زموږ ټولو کتونکو ته هم هرکلی او نننی چې کوم زموږ سیګمنټ دی هغه به ما سره ډېر خلک ریلیټ کوي هم د پمپلز چې کوم د پټولو طریقه ده میک اپ په ذریعه باندې په هغې باندې به لږ شانتې موږ غور کوو ټولو نه مخکې دا یو خبره به زه ویل کول غواړم او د چې کوم د پمپلز یا د اکنی پرابلم دی د هغې پرمننټ سلوشن میک اپ نه دی
په میک اپ باندې نه پټیږي او د نه علاوه چې کوم دی د دې سره اسوسییټډ چې کوم هغه شرم دی یا مونږ وایو چې په دې باندې خلک خفه کیږي چې د هغې په فیس باندې پمپلز یا اکنی ایشو وي نو د دومره څه غټه خبره نه ده د هارمونل پرابلمز دي یا ستاسو د خوراک د انټیک سره ریلیونټ پرابلمز دي نو ټیک میډیکل کیر فار دس او دې کې څه د شرم خبره نشته دې نه هر څوک تیریږي نارمل هیومن یو دغه دی پرابلم دی او دې کې د یو بل نه څه شرم نشته دی نو نن بچو کې مونږ چې کوم دی د میک اپ دغه سره طرف نه د دې شي لږ شانتي ټریټمنټ باندې غور کو نو زمونږ چې کوم یا د اکنی ایشو دی یا چې کوم د اکنی پلیسمنٹ ته کم ځای کې تاسو فیس باندې راځي لګیا دی هغه ایریا په حساب باندې تاسو څنګه هغه کریکټ کولی شئ نو هغې باندې به لږ شانتې خبره وکړو نن تاسو ګورې لګی چې زما یو بل ملګری هم راغلی دی د میک اپ سټوډیو ته او دس از هیم یس زه چې کوم دی خپل میک اپ دغه چې کوم دی میک اپ ورته وایم لګیا یم زما چې کوم پمپلز دي هغې ته زه خپل فرینډز وایم او دس از مای وے آف سټیینګ پازیټیو اباوټ مای سکن ښه نو اوس زما که تاسو سکن ته لږ شانتې غور وکئ نو دا ځای کې دې ځای کې دا پمپل راوتی دی دا تقریبا 2 ورځې شوې او اول زورې چې کوم دی هغه وتی دی خو اټس ریډ او دې ځای کې چې کوم دی obviously لږ شانتې که سن پې ولګي د نور سره چې کوم دی هایپر پیګمنټیشن ایشو هم راځي نو اوس په دې پرټیکولر سچویشن کې د دې هایټ کولو چې کوم ټریک دی هغې باندې لږ شانتې مونږ دغه کوو باقي د فیس میک اپ چې کوم دی هغه به مونږ ریګولر چې کومې طریقې سره کوو هغې سره به کوو د دې هایټ کولو چې کومه طریقه ده که نه هغه کلر کریکشن او بیکینګ 2 چیزونو سره چې کوم دی که نه مونږ دا کور کوو کلر کریکشن چې کوم دی هغه به مونږ د هغه سرې ساتو څنګه چې تاسو ته ما مخکې ایکسپلین کړی و چې کوم ډارک سرکلز یا هایپر پیګمنټیشن په فیس باندې کوم ځای کې راځي کم کلر دی کم کلر کریکټ کول دی سپیسیفکلی هغې چې کوم سپیسیفک طریقه ده هغې سره به مونږ ځو فار ایگزامپل اوس تاسو ته ما ویلي وو چې زما آی بیکس چې کوم دي ډارک سرکلز چې کوم دي هغه گرین طرف ته زور کوي نو کریکټ کولو دپاره چې کوم دی مونږ یلو استعمال کړی او زما چې کوم دی په دې موقع باندې د یلو کریکټر سره چې کوم دی آی بیکس فل فلیج هایټ کیږي پټیږي خو آن دی ادر هینډ چې کوم دا ځای دی دې کې گرین هم راځي لګیا دی او پینک هم راځي لګیا دی ریډ سپیسیفکلی د اریټیټډ سکن چې کوم خپل سپیسیفک کلري په هغې باندې هم راځي لګیا دی سټیل زه به چې کوم دی یلو کریکټر استعمال کوم ځکه چې زما چې کوم دې نه پس کوم دغه راځي لګیا دی فاونډیشن راځي لګیا دی اټ هیز ټو سټینډ فلیټ او دلته چې کوم دی دغه نشته دی سکن ډیپت شته نه بالکل فلیټ دی نو آرام سره مونږ کور کولی شو زه به سټارټ دغه نه علم زما سکن چې کوم دی پراپرلی فلی مویسچرایز دی دا سپیسیفک پوینټ چې کوم دی د دې ما آیلینګ کړی دی لږ شانتې ټی ټری آیل ورته ویل کېږي د هغې چې کوم دی داسې هاف ډراپ لږ شانتې ما دې ځای کې اپلای کړی دی ټچ کوم به یې نه ځکه چې بیا به وبړېږي ښه نو دا زما یلو کریکټر دی او دا کریکټر چې کوم دی دا به زه یو سپیسیفک پوینټ باندې اپلای کوم په پمپل د پاسه نه ځکه چې د پمپل چې کوم سپیسیفک د هغې که نه پیک وي یا موږ ورته وایو چې خوله یې راوتې ده هغه چې کوم دی به موږ نه ټچ کوو د هغې آس پاس ایریا چې کومه ده که نه به موږ د کلر کریکټر سره کور کوو ګورئ ورته دا ایریا کور شوله او دا تاسو ډفرنس ګورئ لګی چې الریډي ښکاري لګی دی چې د هغې دغه کېناستو اټ لوکس فلیټ فلیټنس چې کوم دی که نه زمونږ دلته ګول وي چې مونږ باقي خو هسې هم میک اپ اپلای کوو لګیا یو خو د آس پاس ایریا چې کومه ده اټ شوډ ناٹ لوک higher than the
ریمیننګ فورهیډ. ښه اوس دا مونږ اپلای کړلو د باندې پاسه چې کوم دی مونږ به خپل ریګولر فاونډیشن استعمال کوو او یو ځل چې کلر ډفرنس پاتې نشي نو ایونچولی دا به ټول کور شي. زما د میک اپ سپنج ته که تاسو ګورئ لګیا وي موږ شان دی ښه هم دی خو دا سپیسیفک پوینټ چې کوم دی که نه دې سره به موږ دغه We just got to start. واو دا ډیپت کته تاسو ګورئ لګیا وي نو آس پاس ایریا هم دغه شوله کور شوله او د میک اپ د فاونډیشن چې کله زه فل دغه وکړم به انشاءالله تاسو ته چې کوم دی بیا زه په دغه کې هم ښیم. This was it for today. او باقي میک اپ چې تاسو په پروګرام باندې وګورئ نو تاسو ته پته ولګي چې موږ څنګه پمپل پټ کو او زما فرند چې کوم دی دا غي پرده وشوله. See you then. جی لیدونکو یو ځل بیا د بریک نه پس درته وایو هرکلی جی حالات ډېر زیات چې دی آوټ اف کنټرول کېدل نو موږ لږ بریک واخیستو هغه بریک هم داسې واخیست چې مېلمانه لږ داسې شفټ شو که نه مېلمانه به لږ ساعت پس بیا موږ جوین کوي. اچھا جی کور دی نو په کور کې ډیفینیټلی چیټ چیټ گپ شپ لګي نو او بیا زموږ دلته غټه خبره دا ده چې زموږ د امپلایز او د کولیګس او د سټاف ترمنځ او د افیسز ترمنځ یو داسې ماحول جوړ وي چې کله هغې موږ ته دا نه دي فیل کړي چې وی آر افیسز که نه نو هغې موږ سره ډېر فیملی او هغه شانتي بهیو کوي. جی راځو به ډاکټر صاحب موږ سره ناست دی ډاکټر فیصل صاحب موږ سره ناست دی ډاکټر فیصل خان صاحب موږ سره ناست دی. یو داسې کازز باندې یا داسې بیمارو باندې کار کول ډېره غټه خبرې چې د هغې علاج نه وي او هغه چې دی نو په علاج باندې هم چې دی څه حده پورې ریکور کېږي ادروایز هر یو کس په دې کوشش کوي چې موږ به د کینسر علاج به چېرته نه روځي یا نور داسې بیماریانې دي چې هغه ډېر لکه شوګر پکې واخلي یا نور داسې بیماری چې هغه نه ختمېدونکي بیماری دي. د دې یو لیب دی او دی د هغې سربره دی هغه لیډ کوي دوی جي او د هغې لیب نوم چې دی هغه چې دی NCBC دا د هغې لیب چې دی آنر دی یعنی آنر مینس چې دا لیډ کوي هغې کې ټیک شو په هغې کې مختلف ریسرچ کېږي د دې یو ټیم دی د هغې ټیم لیډر چې دی هغه دوی دي او غواړي چې آیا دا چې کومې ناعلاجه بیمارۍ دي د دې دپاره څه نه څه علاج روځي یا څه نه څه داسې لاره روځي چې په هغې باندې د مریض چې دی شفا میلو شي. نور ډېر زیات ایوارډ سرټیفیکیټس دی وین کړي دي نیشنل انټرنیشنل لیول باندې دی چې دی هغه خپل سفر هغه تکل چې دی هغه هم دغه شانتي روان دي. نن ډېر مشکور چې دی موږ له ټایم راکړی ډاکټر فیصل خان صاحب ته هرکلی وایي السلام علیکم. थैंक यू जी ډېره څنګه ډاکټر صاحب ښه بالکل ٹھیک الحمدلله ماشاءالله دی یو زه به دویم چې یو داسې کاز دپاره یو داسې کار دپاره تاسو کار کوئ چې هر سړی په هغې سوچ او فکر کې دی چې څنګه به د دې علاج روځي څنګه به د دې مخنیوي کېږي څنګه به دا سټاپ کېږي. زما په خیال هغه ریسرچ د هر یو کس روان دی سټیل روان دی ځکه چې هغه وایي ټایم روان دی خو هغه ریسرچ لا چې دی کمپلیټ کېږي نه. ډاکټر صاحب تاسو به څه وایي چېرته نه آغاز وشو څنګه وشو؟ سو کینسر ریسرچ خو دنیا کې ډېر زیات روان دی اسپیشلی برسټ کینسر. د پرابلم از زموږ د میډیکل کمیونټي دا پرابلم او د ریسرچ کمیونټي هم چې څومره هم ریسرچ کېږي نو هغه زیاتر وایټ کوکیژن بالکل یورپین خلکو باندې زیات کېږي ځکه چې ټوله پیسه هلته ده ریسرچ فنډینګ هلته دی نو د ریسرچ فوکس همیشه وایټ خلک پاتې شوي دي. زموږ د پاپولیشنز بیماریانې او زموږ د پاپولیشنز ریپرزنټیشن په داسې قسمه ریسرچ کې بالکل کم دی بلکې اړشته نه زیرو ټایپ دی. تاسو اوس هم چې میډیکوز ته لاړ شئ نو تاسو چارچاپېره دوايانو ته وګورئ نو دا ټولې دوايانې دي کې 99% دوايانې ستاسو دپاره نه دي جوړې شوي دا د وایټ ګوراګانو دپاره جوړې شوي ځکه چې هغوی پې ریسرچ کړی دی
او د هغوی مریضان په هغه ریسرچ کې شامل وو مونږ خو پکې نه شامل زموږ دلته کمې دی که نه زموږ دلته کمې دی مینا ډېره ښکلې خبره وکړله زه به تاسو ته وایم چې لږ د دې لږ نور ډیټیل کې راړ شي بیک ګراوند باره کې به لږ شانتې خبره وکړو تاسو دا وویلی چې په کوکیژنز باندې دا ریسرچ بیس دی هغوی دپاره دا شی جوړېږي لګیا وی لږ شانتې دا نور دغه کې الیبوریټ کوي هغې څه الیبوریشن ضرورت ځکه نشته چې پریډامننټلی ویسټرن اکیډیمیا چې دا هغه ریسرچ لیډ کوي میډیکل ریسرچ سپیسیفکلی هغوی وسایل ډیر دي هغوی لیبس ټول نه زیات تکړه دي او هغوی لیډ کوي هر څه نو نیچرل خبره ده چې هغوی چې کله ریسرچ کوي نو خپل ارد ګرد به پیشنټس ریکروټ کوي پیشنټس نه به سامپلز اخلي هغه به سټډي کوي نو هغه هم نیچرل خبره ده چې د هغوی ارد ګرد به وایټ خلک زیات وي نو تھرو هسټري اوور د پاست 100 اور سو ایئرز دا شی دا بایس په سیستم کې راغلی دی او تاسو چې کوم هم دغه اوس اے آی باره کې دا خبرې دي چې اے آی ته چې تاسو د بلیک کس تصویر وښایئ نو هغه اے آی نه پیژني تاسو چې د وایټ کسانو تصویر ښایئ هغه پیژني کمپیوټر ته ریسپانس درکړي ځکه چې ډیټا سیټس ټول وایټ دي نو همدغه رنګې د دې نه زیات شوی چې کوم انفارمیشن دی هغه تھرو آوټ د ورلډ نه دی دغه زموږ فوکس په اورل کینسر دی اورل د خولې کینسر دی خو دا ډاکټر صاحب ډېر زیات عام شوی دی د تېرو څو کالو داسې ډېر زیات شوی دی ما ته اوس پته ولګی چې زموږ په صوبه کې بیا مردان چارڅدی سایډ ته ډېر زیات عام شوی دی زیات شوی دی بلکې نو هغې وجه معلومول غواړي خو اورل کینسر ته پور مینس کینسر وایي ځکه چې دا په غریبانو خلکو کې پیدا کېږي ځکه چې هغوی د اورل هایجین نه وي هغوی د خولې خیال نه ساتي هغوی ټیت بروکن وي نو هغه خوله یې په ټول په سټرس کې وي یا غاښونه اکثر خراب شي هغه چینجي منجي دا شي چینجي یا مات شي نه ټیکوي یا ټیکوي نه شي وسایل نشته بل دوی نسوار او پان زموږ طرف ته ډېر زیات سیوا دی او سیګرټ نو هغه نورم شي تیز کی او د کینسر اکرنس زیات پاسبل شي نو اورل کینسر کې ګلوبلی ریسرچ کم دی د بریسټ کینسر یا کولوریکټل کینسر په وجه ځکه چې هغه د هغوی مسلې دي ډیفینیټلی نو ځکه هغې باندې ریسرچ هم زیات دی نو دغه بایس هم پکې دی انویسټیګیټر والا چې هغوی غواړي چې خپلې بیماریانې ډسکس کړي او سټډي کړي ډیفینیټلی هر یو کس غواړي چې خپل کنټري او خپل کس نو موږ له اوس پکار دي چې موږ سترګې وغړو زموږ نوي کولم دا سترګې وغړوي زموږ مشران هم چې موږ له اوس په خپل شی خپل واک په لاس کې اخیستل دي موږ چې کوم بیماریانې دي باندې فوکس کول پکار دی او بل موږ کوم زموږ پیشنټس دي باندې فوکس اوس مثلا تاسو کینسر والا دوايانې والے نو کینسر دوايانې نن سبا دومره ټیلر شوي دي چې هغوی تا ته وایي چې ستا ډي ان اے ګوري نو ډي ان اے ستا جینیاتي ستا د مور پلار نه راځي ستا ایتنیک دغه لري ستا انسیسټري په هغې کې ده نو د ګوراګانو جدا ده زموږ جدا ده نو هغوی ستا ډي ان اے وګوري هغوی تا ته وایي چې تا کې دا میوټیشن دی دغه نقص دی ستا په ډي ان اے کې نو تا لپاره دا دوايي ده اچھا او آیا هغه به دغه دپاره ویم نه هغوی زموږ دپاره به دا نه وي زموږ دپاره کیدای شي هغه ډي ان اے هغه نقص هم نه وي ځکه زموږ ډي ان اے جدا ده نو اوس چې نن سبا دوايانې د ډي ان اے په بنیاد پرسکرایب کېدو ته طرف ته روانې دي نو موږ به ټول نه غټ نقصان لرو ځکه چې زموږ خو د ډي ان اے نه ټیسټ شته او نه پې پوهیږو ایگزسټنګ ریسرچ کې زموږ انکلوژن نشته زموږ د جنیټک غچ کې به دا چې سورسز دومره نشته سپورټ نشته د ګورنمنت سپیشلی ریسرچ کو اومشي لیټس سے اوشو زموږ ریسرچ سره ورسېدو او ریزلټس رالل ډایګنوسټکس نشته موږ پی سی آر وغیرہ هم داسې په خاص طور نشو کولی ډي ان اے خو وروستو خبرې دي ډاکټر صاحب ګوره څنګه چې تاسو خبره وکړه که نه چې زموږ دلته د نیش مطابق دا شیونه روان دي مې بیکاز اف دس چې سورسز نشته یا هغه چې د سپورټ نشته دومره ټیک شو یا هغې باندې دومره فوکس نشي یا خلکو وایي چې دومره اویرنس به زویمه چې نشته دی نو آیا داسې چې کوم تاسو لیډ کوئ لګیا او ستاسو ټیم یې لیډ کوي لګیا دی نو زما په خیال دا خو ایکسپینسیو هم دي ډیفینیټلی یو ریسرچ کول په یو داسې کاز باندې یو داسې ډیزیز باندې چې هغه ورلډ هغې باندې لاستل ناکامیابه دي ټیک شو نو د هغې دپاره به ډیفینیټلی څه نه څه سپورټ خو به ضرورت پیښیږي که نه سپورټ هغې ضرورت دی خو یو خبره زه تاسو ته وکړم موږ به دا خبرې موږ ایز انسانانو 70s کې به د کمپیوټر باره کې هم کولې چې دا ډېر ګران دی دا خو ډېر غټ انفراسټرکچر غواړي نن سبا کمپیوټر زموږ په جیبونو کې پرتې دي ایگزیکټلی همدغه رنګ د ډي ان اے والا ټیکنالوجي هم ایکسپوننشلی ارزانېږي لګیا ده نو مور اینڈ مور کنټریز زیات نه زیات خلک په اوس دې ته اکسس لري خو که موږ بیا پوهیږو نه نو په اکسس په موږ څه کوو امیجن چې موبایلونه موږ سره یو پوهیږو پې نه اوس هم پې نه پوهیږو موږ ټول آپشنز موږ نه استعمالوو سمارټ فونز کې ډېر زیات آپشنز دي بالکل خو موږ خلک پې نه پوهیږي نو هغه مثال به مې 10-15 years down the line
ډي ان اے ټول دنیا کې خوري ډي ان اے ټیسټونه ورڅ او ټول دنیا به یوز کوي او موږ به پې نه پوهېږو نو دی کې اوس مثلا زموږ میډیکل کالج او پی ایم سی طرف نه هم پکار دی چې پوش راشي چې بھئی آینده ډاکټران پکار دي چې په دې څیزونه پوهېږي زموږ ډاکټران به دې کې نه دي ټرین شوي لکه دا پکار ده کنه چې ګوره ډیورینګ سټډي کنه دی له دغه شانتي دا چې دی ټریننګز ورکړ شي پریکټیکلی دی شي نه باندې په راشي زما په خیال چې بیا موږ دغه تاسو خبره چې موږ به هم په هغه لیست کې ودرېږو کوم کې چې دا نور دي ډاکټر صاحب نور هم ډېرې زیات خبرې چې په دې کازز باندې بدن ته پوښتنه کو خدمه بوالو پس لاغه بیا راځو موږ سره اوسه راغلو نن بلوک په ډېر کنفیوز دی غریب نن موږ کنفیوژن جوړ کړی دی یا نو دا غریب کنفیوز شوی دی اچھا جی موږ بریک نه رالو او موږ سره زموږ ګیسټ فیصل صاحب ناست دي او موږ چې کوم دی کینسر باره کې اوس وختي خبره چې کومه کوله لګیا وه د اورل کینسر چې کوم دغه زیات شوي دي مریضان زیات شوي دي او په هغې باندې ریسرچ لګیا دی ایونچولی دوی به دا هم چک کوي چې د دې ریزنز څه دي خو مین وایل چې کوم ټیسټنګ روان دی په ډي ان اے ټیسټنګ باندې روان دی سو موږ سره څه نه څه اویلیبل ډیټا وی چې هغې ته موږ بیا ریفر کولی شو زه به ډاکټر صاحب نه تپوس ډي ان اے باندې بیا ډېره ګرانه به نه شي لکه ضرورت دی مینا نه خو دی ډیفینیټلی دی خو مطلب څنګه چې تاسو چې د دې بیسک نیډ چې دا به ډي ان اے وي کنه نو زما په خیال هغه به لږ ډېر زیات لینټي پروسس ته لاړه نه شي کیسه نه جی هغه خو وروسته راڅخه کېږي او اټس ا وے بیټر وے ټو ډایګنوز او د تشخیص کولو بهترینه طریقه ده نه بل الټیمیټ طریقه شته نه خبره نشته اوکې لکه دا هم همدغه سټیجز کې راځي څنګه چې د په جسم کې هرې حصې ته چې دا کینسر وشي نو دا چې ارلی سټیج کې کنټرول شي نو ماغه شانتي څنګه څومره ارلی ډیټیکشن یې دومره زیاته فایده وي صحیح او لا دا کوز نه دی پوره معلومات شوی چې د دې ریزن سره یا د څه وجې نه دا کیږي لکه دا دوه درې خو تاسو وی خو او جی میکانیزمز نه دي ریسک فیکټرز معلوم دي کم د وجې چې زیات چانسز وي پوسیبلی څه د وجه کېدای شي هغه پوسیبلیټیز چې کوم دي هغه نوٹ ډاون شي هغه رغدي د هغې هم په بیسکس کې تلل هغې هم بیک ګراوند سټډي کول مطلب دا دی چې تاسو سره چې کوم دی دلته ډي ان اے هغه پرته یې ډیټا پرته موجوده وي تاسو پته وي چې د هغې میک اپ څه دی هغه څه شی ټریګر کوي لګي بیا څه نه څه ډایګنوسټکس چې کوم موږ ورته وایو لګیو هغه راوځي هغه به اخر کې بیا راوځي بیا به ډرګز راوځي کیسه چې کوم دوی کوله لګیو چې کوکیژنز دپاره یا انګریزانو دپاره چې کوم اویلیبل دي کې دې شي موږ دپاره هغه نه فیزیبل نه ډیفینیټلی نه به وي ډیفینیټلی نه به وي تاسو چې دا لیب دی ینګسټرز یا ینګ ډاکټرز چې کوم دی هغه به دې څنګه اپروچ کوي څنګه او کله نه دا سٹارټ شول تاسو د خپل لیب باندې کار کله نه شروع کړ لیب 2013 کې سٹارټ شوی چې انګلند نه راغلی وم ټیک شو خو د اورل کینسر سټډي فنډینګ موږ ته د فیډرل ګورنمنټ نه شوی 2018 کې نو that was a substantial amount of money دا بیسیکلی پاکستان لومبنې کینسر جینومکس پایلټ دی فیډرلی فنډډ دی او دام پکې پی کې دی او پیښور کې پی کې موږ خوشحالي بده باندې چې نو موږ خلک کوئی کې پی ولډي رستو دي هر څه کې او جن بده کې موږ مخ کیو کم از کم and it's very exciting ځکه چې بلاشي ینګسټرز اپروچ کوي چې موږ دې شي کې ایکسپیرینس اغستل غواړو موږ دې کې کار کول غواړو تاسو به یقینو کې موږ لا through out پاکستان نه اپلیکیشنز راځي موږ ته د فار فلنګ سند نم خلک راغلي دي ډېر ټیلنټډ ینګ ماشومانی ماینورټیز والا خلک پکې راغلي دي موږ غواړو چې زموږ لیب کې ډایورس خلک چې ډایورس آیډیاز دي پرابلم سالو کول دي نو هر انسان ورته مختلف پهلوونه ګوري اوس چې ټول د یوې علاقې او ټول پښتاني او ټول دغې نو بیا یو رنګ خبرې کوي چې میکس راشي نو بیا نو موږ ته کراچۍ او تھر پارکر او حیدرآباد نه والې ته چترال او ګلګت نه مرګري راځي او دغه کوي ماشاءالله مطلب لیب علمنا او جی ماشاءالله لیب نامه سره ډاکټر صاحب سو وی کال اٹ the precision medicine lab NCBC چې تاسو دا یاد کړو دا نیشنل سنټر فار بگ ډیټا او کلاود کمپیوټینګ دی د کې فیډرل ګورنمنٹ لس لیبز فند کړی دي نو هغه کې یو لیب مونږ یو خیال ګډ زبردست ماشاءالله مطلب کې د لس لیبز لپاره تقریبا 1 ارب روپے مختص کړی
او جی او کې یو ماشاءالله یو زمونږ دام ده اوکې ټیک شو لکه نور داسې کوم غواړي کسان غواړي چې هغې تاسو سره کولایب وکړي ټیک شو یا د هغې دپاره تاسو کار وکړئ نو هغه هم راته کلیر او جی دیټس ا ګډ پوینټ ځکه چې واړه راځي او واړه اکثر فریاد هم کوي چې جابز نشته دغه نشته موږ دا فریاد کوو چې واړه نشته نو داسې ینګسټرز داسې ګریجویټس کم چې خپل فیلډ لري او پوهیږي پې نو وی آلویز ویلکم دیم زموږ ویب سایټ باندې تقریبا هر وخت ویکنسیز موږ سره اوس هم اوپن پوزیشنز شته مونږ په سمرز کې انټرنز هم الو د ای لیولز او د اف اس سی لیول والا نو مونږ غواړو چې زیات نه زیات وړو ته ایکسپوجر وشي خو هغه رنګې هغه کیوریس واړه کم چې جنونلی به دې کې انټرسټډ وي سرټیفیکیټ کې نه انټرسټډ کار کې انټرسټډ وي نو موږ په هغې پسې ګرځو نو تاسو سره اوس چې کوم دی ډفرنٹ ایریاز دپاره به هم اپورچونیټیز وي فار ایگزامپل کمپیوټر ساینس سټوډنټس شو فار ایگزامپل د سټیټسټکس دغه چې بیسس چې کوم لري هغې سټوډنټس دپاره به هم اپورچونیټیز وي ریسرچ چې کوم دی په ډفرنٹ ایریاز کې کیدای شي ریسرچ کمپایلیشن شو ویری ګډ پوینټ راځي لګیا موږ اوس فلحال لیب کې موجوده تاسو موږ لیب ته راشئ نو موږ سره ډاکټران هم شته موږ سره بایوټیکنالوژي والا خلک شته موږ سره سی ایس او ډیټا والا خلک شته هارډویر او اکونومکس والا خلک هم شته وی وانټ ټو میجر چې زموږ د اورل کینسر په موږ باندې اکانومي باندې څومره بوج دی بالکل زموږ یو اورل کینسر پیشنټ راشي نو هغه هاوس هولډ تباه شي هغې علاج د وجې دغه هر کینسر کې وی آلسو وانټ ټو میجر د اکونومک سایډ اف اټ خو دا انټر ډسپلینري والا خبره ډېره ښکلې وه چې تاسو زموږ ډپارټمنټس ته نارملي وګورئ یونیورسټیانو کې نو هغوی ټول جدا کړي بالکل بایو والا جدا کېنه کیمسټري والا سیپریټ نن سبا دنیا پرابلم ډریون ده people everyone comes together to solve a problem so department should be water department or a cancer department as well چې تاسو خبرې چې څومره یو ځای کې نه هغه مرب آیډیاز راځي هغه نوې نوې سيزونه چې دی به کریټ کیږي ریسټریکشنز نه دی جوړول پکار نو چې کم دی کنه اوس نه ډاکټر صاحب خبرو کې راتلونکي وخت داسې دی چې هغه کې موږ له ضرورت ته د دې شی نو کنه اچھا جی دا خبرې بريست کانسر باندې به هم سره خبرو کې چې that too I think one of the two cancers چې کم چې پاکستان کې for that matter throughout او نن صرف زما په خیال د زنانو بلکې ما لاست ایئر اوریدلو چې نارینو کې هم دا وی لکه موږ همیشه چې بريست کانسر موږ ریلیټ کولو فیمیل سره خو دا میل کې هم چې دی دا وی بالکل 1-2% نخکته په میل کې هم شته او دا خبرم ټیک ته چې په سب کانټیننټ کې پاکستان سره د نور دنیا نه زیات دی زموږ خلک داسې نه کیژول اخلي په خدای پاک باندې پریدي خدای پاک ورله عقل ورکړی دی بیا هم په خدای پاک پریدي او ډیلی کوي هر څه ناراستی کوي نو آی تھنک دا څیزونه ډېر زیات اوایډ کول پکار دي بريست کینسر کې موږ ته پته ده چې څه قسمه تاسو سکرین په خپله کوی شئ ډاکټر ته هم ضرورت نشته اورل کینسر کې هم موږ وایو چې موږ خو نه وایو سرجنز چې کوم دی موږ هم پوه کړو چې تاسو خوله کې داسې زخم چې 2 هفتو کې ټیک نشي نو ځان رسوي او زر تر زر رسوي د خدای مکه هم دغه کانسر ته هغه خدای مکه او جی او کویم نو ارلی دی ضربه کنټرول شي ضربه اوایډ شي صحیح نو وی هاف دی ساينټیفیک انفارمیشن چې کوم کټ اف سی چې سیمپټمز خو تاسو کلیر کوي شي کنه سیمپټمز سوري سیمپټمز فیل کیږي او جی سیمپټمز ډایرکټ پته لګي بالکل او دا وارننګ والا کم دغه چې 2 ویک والا خبره 2 هفتو والا په اورل کانسر کې بريست کې لمپس والا دغه والا چینجز والا خبره نو آی تھنک دا سیریس غتل پکاري صحیح ډاکټر صاحب ډېر زیات خوند وکړو خو چې د ټایم کمې دومره رغی چې موږ هغه کوختې نشو چې ډېرې خبرې وکړو خو په اخر کې هغه ینګسټرز هغه ډاکټرز ایون هغه عوام ته بس وایي چې دا شی دی چې دی دا لایټ غشتل نه دی پکار ول چې د سره پورا لایف چې دی هغه ډیمیج کیږي او ختمې دی شي نو آی تھنک خپل صحت ډېر زیات خیال ساتل پکار دي او خپل څومره چې باډي کې چینجز راځي عمر سره هم راځي خو اب نارملی هم راځي نو هغه سیریس اغستل پکاري نن سبا خو زموږ صوبه په هیلث کې ډېره مخکې هم ده تاسو ته دومره سهولیات دي نو آی تھنک دې نه یریدل اوس نه دي پکار بعضې خلک ته فاینانشل برډن نه چې څه اوس خرچې کوو اوس خو هغه بانه مرو ورو ختمه شوه نو پکار دی چې صحت کارت او دا شی نه اویلیبل شو ټیک نو پکار دی چې موږ دا اوس سیریس اخلو او خاص کر وړو کې واړه خپل ټرین کو موږ خپل عمر کې دومره سیریس وانه غستنو واړه پکای چې ټرین کو پکار چې ټرین ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب یقینا تاسو پر اتک باندې با ډېر ته چې دې پته لګېدلی او ویر شوی به یاري چې د ځان خیال څنګه ساتل ډېر مننه نور د مخ او پز د مې بیا راځګرانو کتونکو موږ سره اوسه
من اومده یم کې خمار هستم جی یو ځل بیا هر کله ستړي مشي تاسو د نور الخدا میک اپ سیگمنٹ وکتلو نن په دانو باندې پمپلز باندې چې د ذکر کېدل چې به څنګه پټوي په میک اپ کې په سټیک باندې به څنګه چې د تاسو خپل فیس چې دی نیټ او کلیر بساته نو هغه سیگمنٹ خو تاسو کتلو خو کمپلیټ لوک چې د تاسو د نور الخدا نو کتل چې آیا هغه لپسټیک به څنګه لګولي بلشون به څنګه لګولي وي آی شیډز به څنګه پراپر لګولي وي یا هیر سټایل به څنګه جوړ کړي هغه پراپر چې د دلته سټوډیو ته راغلی د موجوده د نور الخدا ته ویلکم کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه نور وعلیکم السلام جوړې شکر الحمدلله جو ټیک ټاک نه نن زه نور په بنوسۍ کې خبرې کوم زما خو خیر هغه بنوسي اوس ختمه شوې ده خو زه چې تا والا خو هماغه ده پیور ده که نه زه خو په کیر شم یې په کور شوې شمو والا خو بس هغه عادت روټین چې دی ختم شول نه نو دغه وجه ده چې اوس هغه کله وزیروالا افریدي او دا ټوله مې مکس کړي دي سره کچړي ژغوي کچړي اکچولی کچړي ژغوم شاه نور دا راوښیه چې میک اپ خو شولو ښه مزدار و زه چې سامره په یې باندې خبرې وکړم هغه کمې وي ولې چې ماشاءالله ایکسپرټس یې خو د پمپلز چې راخیږي پمپل ته په بنسۍ کې څه وایي دانه ورته وایي دانې ورته وایي دانې ورته وایي دانې چې راوخیږي چیرې په پوزه وي او کله دلې وي او کله دلې وي دلې وي چې په پوزه او په خولې راوخیږي دا د نظر وي دا د نظر وی بالکل د نظر وی کنه بل د درې ځانې د الته راخیږي ټول مې سوته شي د غار ودلې دي د مایند او د غنا سوته شي چې چانه مې ور ودل چې نیوم د سپودل په پیزه باندې روخته یا د خولې څنګه وشول یا د دلې وشول بالکل په ځنی وي شاته د ځنی وي مجا اچھا ځنی وي اچھا ماشي ته وي منګاسي څه شي میاسي میاسي شا نو دا چې د نظر دانې دي خو دلې چې راوخیږي دا څه دي د دغزي ولا دانې چې فورهډ ولا چې کیمه د مولا یوزولي وي ا د لیور د کډنی سره مو دازي کا پټکړی دا د مکشلی مې پټکړی د چې لیدا نشي خو څنګه د پټکړل دا راوښایا د اسمه چې پټول لګیا نه خو دې دغه او یا چې براون سټیک ته ولګولو هغه یا ایک بده اس کیسا کوي ایک بده ویډیو شي کیسا کوي دا مړه ګرونا شي په دا میک اپ باندې کیسا کول دکه چې سیم را ټیوټوریلز دي چې څه شي ته ګوره کا یوټیوب دا کنه را شي نه دي دمر ډیر دي هر څه په انګریزي شي دي ایگزیکټلی پروډکټ تا کا ټیکنیک ته نیمه دا غادي کنه نو مینه یاد غادي کنه او چې ته غش پښته شو تکشر اسه ونیوم د سو په چکیم دا کنه انګریزي ته یو ډاکټر ته ډیره ګرونه وی ولې چې د اخ ټول چې د سباق چې دی یا څه کیم نیمه دی هغه په انګلیش کې روسي او دغه سي کاسمیټ کې چې راوخل نه هغه ټول نیمه چې دی هغه په انګلیش کې او د شینو کې زیات صحیح پروننس کیږي خو بنه صحیح شی به سرنګي پروننس کوي دا اوس نور ته پکیر مې پوتش او کا پاکه نه او کا سم یې کا سر په سره سره دغه خوان کوي خو چکل لګیا شي کنه کده برش استعمال دا کده غدي کا نیرا ټیکنیکس وغیرہ به د کیسا کوي وری چې کنه بیا سار نشي دغه بیا سار نشي بیا په انګریزي شي لګیاو دا مسله مې دوه سره دا پرابلم کوي اون کوي ځکه چې یو شای ته ګوره لګي او هغه شی ایمیټیټ کوي څه اون کوي چې ته انګریزي نه انګریزي کیسه نه کوم لګي ټیوټوریلز اچھا چې یو شای ته اون کې ته سٹارټ کې نو ته یې چې دغه چار ځا کوم لګي کنه کاپی شولا صحیح ده خو اغنا بعد چې ته هغه په خپل طریقې شي کوي هغه اکچوال چالش ډېر فرق لري چالش ډېر غټ تا او کده د غوندې چې سده زدا بیا ټول ته نه یې شي چې د برش په سرنګ دی وین کو مو سره خدا کېږي اچھا استا فلټ برش چې کوم سره مو د غوله کلر کریکشن وکړو د پمپل والا اچھا هغه سوتویل شي د چکلا مو سٹارټ وخسته لګیاو ایک ټایم شي مو په سرنګ دی پټه دا راوښه ولا چې بخیل دی نشي دا زوم ان کیه کږي اچھا خو وچه شوه د غریب ختم شوه د مړی شي لګیا ا دې غوغوند اسرا پرې چې کوم هیلو جوړ وی کنه اچھا هغه پټې ولې ګوره مکه دانه باندې میاسي وخوړلې نه دانې دي ډېر ښه دا وی چې دانې چې کله ډېر زیات شي نو دای چې سکین اویلی وي اویلی سکین ته ډېر زیات دانې ورسي خو څنګه چې نور تیر ځل ویلو چې دازه ته ډېر زیات اویل ورسي چیکس ټی زون دا کنه د زیک اویل کنسنټریشن شي یو خو چیک دا د نره مخنه به پسې چې کیم دا د دغزي اله ته سوچو چې دله به تیل سره ورسي دا د میجر چې کیم پورس دي کنه د سرمنه والا دغزي شه دمرا جات نوي دغزي شه دمرا جات وي ایون دازي ایریا چې کیم ارسي یا دازي چې کیم ارسي دازي کده تیل جات نوي اویل جات نوي دازي کا پورس تا ریجن او اچھا چې کیم پورس دي کنه خلاص وي او وی خلاص ناتشرالي د چې کیم زی کا پورس خلاصي
ऑयलर ووزي خو ګاند نه نایاسي د ګند خدا نه جوړیږي دا د غول پمپلز شکیم دي کنه مش خو یې چې نظر ده او سرمن خدا نه وی اور نظر نشته یې چې هر څه دي څنګه جراثیم روغلو خلاص وی کنه مسله ټوله ده اس چې مو کیم کلر کریکشن وکړو د ایغ اتو سے پیغه باندې کتل لګي چې کله میک اپ نوش هوا نو دا ټول ایریا غوا ریډ وا سراشي بل ایغ کاری دلو اغه چې کیم پټاول وی کنه ایغ باندې ټول چیلنج وی چې ا ایریا کور شي کنه پوینټ ته بشک نه کور سو نور چیلنج وو او ډیر چیلنج ډیر ښه طریقې سره کور کړی دی یقینو کې بالکل پته نه لګي هغه جلکای چې هغه کالجز ته سي ټیک شو یا یونیورسيټي ته سي عموما جلکیانو ته دغه مسلې وي چیکس باندې پمپل راوخیږي فورهډ ته راوخیږي د چین ته راوخیږي د درې څلور ځایونه مخصوص ځایونه دي ټیک شو دې به څه کوي کوم ټون چې د اب یوز کوي چې دا غیب شي مو د هغه والا یوز کړه دا یلو ټون یوز کړه ټي وی سټیک نه بالکل هغه هم ټي وی سټیک یوز کړه دا خو دې نه علاوه کریکټرز چې کوم ملاویږي لګیا دي کنه اپ اورنج کې مشته اپ پرپل کې مشته او گرین کې مشته پرپل اورنج ډیرو بیا یس هغه پرپل اورنج چې کم دي کنه اب یا دا دوی چې فار ایگزامپل کده پمپل کلر ا گرین طرف ته غسی لګیا د زیر کوي یا یلو طرف ته نه کلرز دي کنه په سکین باندې یا ډیفرنٹ کلر غش لیدل شي نو د هغه پټاول چې کیم دا کلر کریکشن سره کیږي په میک اپ سره نه کیږي چې کله ته کریکشن وکې کنه د هغه نه بعد غشي ته کینوس چې کیم دا کنه ا کلیر شي مول چې اس نشکوري لګیا دا کنه بیخي پته نه لګي اټول کمال د کریکشن دا او دا ته یلو شیډ لګولې مو یلو استعمال کړه دا بالکل اچھا یو کس روغلو سرپرایز انټرویو وکړه ډایریکټر پروګرام ای وی ټی چینل اسلام آباد جی او په خبر تر راغله دي په ملمستیا د درې میاشتو د پاره راغله دي کو درې میاشتې دي کو دوه میاشتې دي زموږ خوست وی دا کور وی دا د کور د اور د کو چرته لاړې نو مخته او ناچ تو ما سره میچنگ کړی دی السلام علیکم جناب عارف قاضی محمود صاحب پلیز ویلکم ہم آج کالا جوڑا میری فرمائش تھی السلام علیکم سر مائک تنو نہیں لگا میں کیا کرا نہیں لگا کوئی نہیں سر ہم شیئر کر سکتے ہیں اچھا تو جناب عارف قاضی صاحب 3 مہینوں کے چھٹی پر آئے ہیں چھٹی مینس کے مطلب پشاور شفٹ ہوئے پیښور ته راغلي دي او دا شفلنگ پکار هم دی ډیفینیټلی پروګرامینګز کې به تبدیلی راځي زمونږ سیټس باندې به تبدیلی راځي په اینکرز کې به تبدیلی راځي په ناسته ولاړه کې به تبدیلی ول چې ډېر کریټیو او ډېر اکټیو زمونږ ډایریکټر پروګرام دی جی او سر جی کو مایک ته ولګون زه به دا خبرې چې دی لګي شارټ کما سم علامه اقبال ډے و په علامه اقبال ډے باندې چې دی جناب عارف قاضی صاحب دلته آمد شوه دی نو دا یو ځل لګیا غټه خبره ده سر جی آپ نے بھی نہیں بتایا مجھے چلے کوئی نہیں السلام علیکم سر وعلیکم السلام السلام علیکم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے وایا کنا تیری رضا کیا پوچھا تھا آپ سے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں علامہ اقبال کے حوالے سے آج بڑا اچھا دن ہے اور وہ بھی بہت سوچتے تھے میں بھی بہت سوچتا ہوں نظم لگ ډیر سوچ کو هغه به هم ډیر زیات سوچ کولو هغه د ملک د پاره وطن د پاره او ما چینل د پاره او داسې سوچ مې خا نور څنګه تاسو خای ټیک ټاک دا ټول عمر په سوچونو کې تیر کړلو شه تاسو ما ته اچانک आवाज وسو اسر عالم اچھا سر ولې اسې چاته ولې وخې مونږ سره یاره نه دا نه وختي مشر یو خبر وکړه ما ته ویره د رومرز نه دي لکه دا پېښور کې ډېر زیات دي ما چې بالکل دي دې کې شک نشته زه 3 میاشتې خو نه مطلب زما نه 3 ایئرز د پاره یم 3 سال کے لیے اتنے زیادہ ٹائم کا کیا کرنا ہے بس میں نے کہا بس دل تر بس جڑوں میں بیٹھنا ہے کیا لے کے جانا ہے مطلب اسٹیشن لے کے نہ نه دا د گروث نشانی وي مینا چې کله هم دا څنګه گروث چې دا درې کالو ته روغ کی سات تک چې کله دا سه روټیشن زیات شي کنه نو مطلب دا چې دازي کا پوتنشل دا سه دا چې اس په دا مخه چې هغه کلټیویټ نشي شه په دغه ټایم شي بیا څه فائدہ نه دی مطلب دغه څه دل زیات دی دل نو سر دا پر راي چې آپ جب آپ دل ته چتا سورال نو الته بسو کی الته غډیر دي
الته ماشاءالله ډیر دي او عاصم صاحب دی حامد صاحب دی مشر په خپل ناس دي نه سر تاسو هغه د سیټ خبره کوم زما په سیټ باندې غلا سوق نه هغه خالی وي اچھا اسا مثلا نشته زبې داسې زم راځم کنه خو ما اسې وختي چې خبرې اترې داسې کې دینو او اوس ما دا خبره بالکل 100% رښتیا ځکه ښکاري چې زه په خپل خبر نیم چې زه سونه ټایم د پاره راغلم زه تاسو نه اورم چې زه 3 میاشتې د پاره راغلم ما دلته واورېدل چې 3 میاشتې راغلي دي مطلب ما زه په خپل ټول سرپرایز شوم ما یې مرغه جامه پیزارم نه راوړې د 3 میاشتې لپاره به زه کوئی نہیں دا خو به دلته غستل غوړي که څنګه دا غوړي زیات زکی صاحب ہے نا سر خپل زیاده خپل کسان دي نه د جامې په زار غم کوي نه د خوراکونو غم کوي ایسه شي سکه سړی به په دغه یو سیټ کې ډېر پاتې کېږي یا دومره ډیټیل کې د تلو غن نشته کنه اجت نشته زه دا کالي جوړې په ډس بہت لگ جاتی ہے نا او کنه دا د اتفاق شوی دی دا څه خبره شته نه جی زه لکه کیا حسین اتفاق ہے او کنه دا بلیک 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 هر څه بلیک بلیک دی دا ولی سر تاسو پر اتلو باندې نه زما خو لکه څه داسې پلانینګ نو زما خو دا ویره چې بس داسې دغه خو دا بلیک زما اکچولی خوښ ډیر سر زه زیات یو بل شي باندې ډیره شوق شوم چې کله ما تاسو لیدې لکه دا لکه زه د شوق والا شي ام که څنګه مړ سر لکه و خلک ګوري سرپرایز سر و خو راکنه نو سرپرایز او شوق دا په دې دومره خو پته چې تاسو راغله خو دې دومره ارلی مارنینګ پاسې دوه والا انسان دی نه دا کنه مشرم وي ها نو دا څنګه تاسو چې دی نو دا نور د کومه ډخه راوته دی اکچولی خبره داسې ده چې زه زما پلانینګ کې دا شی وو چې زه به لانګ ډے لکه زه به کوم یو چې څونه ورځې زه دلته یم صحیح سهار ټایم کې چې کوم دا ستاسو د آفس چې کوم دغه دی ټیم دی هغې سره ملاقات نه کېږي اچھا نو ما یاره دې ټیم سره به ملاو شم مارننګ کې چې کوم دی خو موجود وي سر ټول موجود وي دا سوچ تستا مجھے چھوڑ کے ہاں تا سره سم نه ما او دا مونږ څه کوو لګایو دا لایو ټلویزیون دی دا به ریکارډ کېږي دا به بیا غږ نه پسم چلی سر بریک بس نه نه خیر دی سر بریک هر څه په دې ځای کې نه دی نه پسم غپ لګو ټول سر بریک ہو گیا یو بریک اخلو بیا راځو سر دا دیکھا جی لیدونکو یو ځل بیا ستړي مه شئ هرکلی درته وایو پس د دمې څنګه چې موږ ویلي چې ډاکټر صاحب له به رخصت ورکوو او هغه میلمانه یعنې هغه قربانه چې وختي د لږ ساعت دپاره موږ نه بریک واخیسته ځکه چې هغه وي بس بہت ہو گئی نا نو هغه چې چېرته بہت ہی ہو جاتی بس بیا منډې والا نو موږ واپس چې دی نو دغه پسې دفتر ته لاړو رامسته قاضي صاحب آپ کیوں چلے گئے تھے نه هغې کې هغه ډاکټر صاحب سیګمنټ و بالکل نو ما یې چېره بیا ښه نه لګي که نه لکه ډاکټر صاحب راغلي وو د عاطف بھائی سره هغې وي نو بیا داسې وي چې ډاکټر صاحب دا ګیله ونه کړي را چې ما له تاسو میرے حق پہ ڈاکہ ڈال دیے نه وہ هغه دا نه هغه به دا وایي که نه چې میرے ټایم او کنه زما په ټایم ہے باندې داسې نو بس ځکه ما وی خیر دی زه به تاسو سره په د وایند اپ کې به کینم اچھا څه مسله نشته زه خو د کور سړی یم خیر دی چې ما بس بار کې دن کې څه مسله نشته او زه رکشی غور ہو کر سی ہو رہا کہ مو یوری کا یا دیرے کا وای گھر کی مرغی دار برابر خو بیا هم ګران دي نن سبا لکه دا وی سر ډیر ګران شوی او دالونه ګران ټماټر خیال دی نه کنه ټماټر هم ګران شوي دي ولې سر د کور سودا خو تاسو یوازې سر تاسو ته پته ده سلور ټماټر زما رور بل ورځ تاسو سلور ټماټر تو صبر وکړه کنه کیسه خو واوره زما رور تللی دی ځان ته چې کم دی دغه جوړولو کنه لزانیا دپاره ساس دغه ټماټر ځان ته راوړلو رالو ګیله یې وکړله ګیله یې څه وکړله وایي چې ما وایي چې زه به ځان ته نیم کیلو ټماټر راوالم او ما ته چې کم دي سلور ټماټر راکړل اچھا غټ به وي نه دومره غټ هم نه و کنه نیم کیلو څه وزن او کنه او سلور ټماټر وایي چې خالي مې ورته کتل واه like I did not have words چې زه دې ته اوس څه ریسپانس ورکړم ساری چیزیں او هغه هم په 200
او That 400 was the روپے real کیلو ticket. 2 ټماټر په 100 روپے اوف دا موږ نه ټماټر زیات پریشیس شو Exactly. ها ما واسه غب کیو تاسو چې نه سر ایگزیکټلی تاسو څنګه مطلب بیچلر لایف تیروي تاسو پته نشته چې دا شي نه څومره ګران شوی دی اکچولی زه دا خبر هم صحیح ده. دا څنګه کوي تاسو سر؟ نه اکچولی زه کور کې کوکینګ په خپل نه کو او بس تیار خو پیسې غشتي کیږي کنه او مطلب جیب نه خو پیسې خرچه خو تاسو کوي اوسه تیار فوډ چې کوم وی کنه دا هوټل Take away. او ټیک اوی وی یا صدا سے تیار فوډ وی هغه اخلم او زیاتر زما دا وی چې سیلډ زما ډیر زیات گرین سیلډ ډیر زیات خوښ دی بالکل. هغه کې ټماټر لګي اچھا او ډیر ټایم وشو چې ما سیلډ نه دی خوړلې وای نو دیټس وای ما ته پته نشته یاره ټماټر او سیلډ دی خو ثانک یو بس په خبر کې ګران دي خام ها. اچھا سر چونکه تاسو ماشاءالله دلته راغلی یې نو ډیفینیټلی چې کلم یو افیسر دلته راځي نو افیسر موای بس دا وای خادم اعلی اچھا چې کلم یو خادم اعلی صاحب دلته راځي نو هغه سناسه تبدیلی د پاره راځي او. سناسه چینجز د پاره راځي تاسو نو مخکې داوود صاحب ماشاءالله راغلو ډیر دلته زیات الله دې خلری زما خستر ور جان دی او اوس تاسو ماشاءالله راغلو ډیفینیټلی دغه په موجودګۍ کې هم ډیر چینجز راغلو ډیر خکارونه شوي دي and I'm sure چې تاسو به هم سناسه پلان راوړی وي زه خو دا ټول جنه کې بدلوم Oh, thank you so much. مایند سیټ دی ډیره چې دا زیاته و مننه. میک اپ دا و ډریسز Thank you. دا و هغه د برکی مرکی اغیله پراخلم ستر میں پردا زه به شوق سره اچوم میں شوق کے ساتھ پہنوں شال مطلب زما خوښه ده دا سیزونه یار ایکچولی آپ دا دوسرے زما عمران یو خان بن رہے ہو اچھا نه جی سر اور سواری آنا جانا پټانګي ټانګه کدھر سے آئے گا؟ نشته دا اوس خو شروع سر شو ده مونږ ایڈوانس روان یو تاسو مونږ موږ واپس خپل کلچر ته بیک ته روان یو چې اچھا. زموږ کلچر ټریډیشن دا سیزونه سر نو چې په دغه ټانګه کې تاسو مونږ راولې نو مونږ به د سټیشن پورې سلامت رو رسو ولې نه اوس کو ټانګه بډیر زر راشي مارکیټ د پېټرول چې کم پوزیشن روان دی ها، ها. ټانګو والا به تاسو ګوره اچھا دا سے بس صدا بهار جامین ګرانی ګیله گیا دی نو یو ابایا کې بګرزو یار دومره اسانه that's good بشي for us بایک کې نہیں نہیں ابایا 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 کې او ابایا. اړیر زیات اټریکټیو هم دی او how you know sir how you know sir نو اسی ماوی خلک ما کول څه دا خبره ما کوي اسانه دا او ارزانه هم او اسانم دا ورزانه Brand- دا پکې ګرانی دي. څومره خرچې مونږ کو په جامو باندې دا ودا سه لکه ابایا پرون څه ما پټي؟ لکه پرون ما اسی کٹاؤ یو کی. ما غرض یو برانڈ کتلو نو ما دا ड्रेस خو لگے نو میں چلو ویسے بھی شو کے لیے جائیں گے نا Must be costly. نو ما راو میں غوښتل ځاله کنه مطلب دبئی شو د پاره اچھا، کنه اچھا. اوس ځاني چې او. کو شو کینسل کې ما 18000 روپے شو اخیستل. نه 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 دا د سوپ په وجه باندې ان شاء الله واپس د شو کو نو ما نو مې چې ګور په 18000 لکه په 9000 شرټ وو په 6000 ټراوزر وو لکه دومره ایکسپنسیو شوی دي شوزونه نو دا ابایا زم د پاره خدا خدا او زه کپڑے بھی د petrol سرو سے د بنتے پاره ہیں. څه شي جاسي جوړ شي جی سر. چې زموږ د ایکسپنسیو ډریسز او دا سیزن هم پکې پټ شي ها. او جنکی خو د ابایا زکه دا کوي ریکمند کوي چې راغي کې هغه ډریسز او دا ټول سیزونه اوکے د پوینټ از چې جنکه بچین شي جنکو گیټ اپ بچین شي نیکسٹ پس موږ اکچولی فردر اسم داسې خبر نشته وختي مشر صاحب سره چې زما خبرې کېدې نو هغه یاره دا سیستم چې کوم دی دا لکټی کول زکه غواړي چې دا رومرز چې کوم دي مست بی هغه چاینیز گوسپ ورته وایي که څه Gossip. شی وایي چې هغه ډېر زیات شي او نو هغې Chinese کې اکچولی دا زما یو څه بس سرپرایزینګ وایي بس داسې یو روټین وزټ دی او دې وزټ کې زما کوشش دا دی ماشاءالله الریډي زکی صاحب ډېر مزیدار طریقې سره هینډل کوي او ما وکتل چې ټول سټاف ټول خلک ډېر زیات خوشحاله دي او ستاسو ټیم هم ډېر مزیدار روان دی نو زه کیسه خو ډیر خوشاله دی ان قریب به داغي لاسونه زیړو مطلب شادي نه مطلب څه خدای خوشاله دی هغه ډیر ښه ها ماشاءالله ماشاءالله جمعه ورځ ګوره صرف ها نه نه جمعرات ښه زیارت په او زیارت ماشاءالله ډیر خوشاله دی ښه صرف زیارت پر آنٹی خوشحاله گوری نہ لگے پروگرام گوری نہ لگے او څوک مز خو یا الله داسې یو زیارت مونږ له مراکه نه نه زیارت په زیارت لکی ډیر د زما د روډ د پاره کنه نو زه مې چې دا دغه د پاره پکاري چې د لاسونو مطلب واده زما خو جی بیسیکلی زه تاسو ته وایم زما منډه ډیر زیات لکی دی دا ویک سٹارټ ویک نه منډه اچھا نو هغه زما ډیر زیات خوښ وي روز خان وی پاغه ورځ اچھا زمونږ at this point زمونږ چې کوم کیمرامین دی کنه او چې مونږ چرته لاړ شو دا دی وایس
सर هغه کې روز خان وی کنه د روز خان سیگمنٹ ډیر زیات زبردست وی منډه نه سٹارټ وی یاره کنه والله چې د روز ته وګورم کنه په منډه په ورځ باندې چې دا ایکسرسایز کوم چې دا څه نه جوړه ده یار د دې هم نوی کس چې هغه چې اوس کی او د سترګې داسې کولاوي شي هغه به واپس رواني وي او روز ته وګورم شي از ګول روز ماشاءالله سلوټ ته ایتا یا ماشاءالله زبردست روز لپاره نیک نیم ګل خان دی ښا ګل خان اچھا لار وته ګل خان چې ما ته ګل خان مې ته سړی سړی نه 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 خزه ده خزه ده لار وته د مینې نه ګل اچھا دا تاسو وګورئ څنګه سوای تاسو زه خو نن موږ ډېر سرپرایز یو تاسو پر اتک باندې یقین وکړئ چې خدا په ډیلی بیسس باندې تاسو دلته زما دي ډیلی زما منډه په ورځ خو سار وختي پاسم جی منډه ټیوزډے داسې او بیا د ویکند شي نو بیا زما لکه روټین واو کمی یو ټایم داسې چې د سنډه په ورځ خو زما خام بیا پاسم اکچولی داسې خبره نه ده داسې ده چې دا زما اسی یو ویزټ روټین ویزټ دی او هغه وي دا مسله به هم ستاسو حل شي د سټوډیو چې شفټ شي کنه نو بس دا کیمره به داسې صرف ټرن شي دا ګیپ پکې ختم شي مطلب موږ غټ سټوډیو ته روان ان شاء الله دا به مشر سره ډسکشن کو او دا یو سجیشن دی نو دا روټین ویزټ دی او روټین ویزټ کې زدا نشم ویلې یاره چې زه به څو نو ورځم دا د هیډ افیس چې کوم مینجمنټ دی هغه به ډیسایډ کوي د دې شو نه پس به ډیفینیټلی ډیسیژن اخلي ډیسیژن به یې به دا خبره کوي یاره ته عارف تو در پکا ہی رہ جا بھائی نو د دې شو نه پس مو ډیسیژن اخلي خامخا مشر ڈیسیژن اخلي نہیں سر مجبور مشر دا خبر کوم چې سر ایسی بات نہیں ہے ماشاءاللہ یہ سب لوگ ٹھیک چل رہے ہیں ان کو ایسے چلتے رہنے دیں आओ इनकी लाइफ रूटीन की चीजें ना डिस्टर्ब हो नो सही था देखें बात ऐसी है कि ये चैनल पुख्तो के बेरा शुदा ना उर्दू की खैर दे ये दो अच्छा प्रोग्राम चे कम दे समूंगा कना दाखली मशर साहब ने गोरी लगे आदे दाखल कम गोरी लगे चे कम ता बैकग्राउंड सिचुएशन इस पता अच्छा तुम पता नहीं चलते रवान दे के ना डिस्कशन नो दा समूंग द चैनल खबरें दी चे कम ऑफ द स्क्रीन रवानी او هغه تاسو انټرست وی نو هغه به چې کوم دی موږ په انستګرام او فیسبوک باندې هغه مو ختمي دي مو تاوي ګراتوي او نو ما دا وی چې روټین ویزټ دی او د روټین ویزټ کی او آنا جانا بل انشاءاللہ تعالی او کبھی آپ آئیں گے کبھی ہم آئیں گے زما ول سکار دی استاسو هم د صداس یو هفته د پاره دغه دیش یو 1 ویک د پر اسلام آباد ته تاسو انشاءاللہ تعالی آپ کون ہیں ها تاسو کې ها د پروګرام تاسو کې وایند اپ کو زما خیر لی وایند اپ کو guys see you next week same place دا خبر پکې چلته مشر ڈیسیژن واغستو مشر ڈیسیژن ہے میں ادھر خوش ہوں آپ نے خود بھی کہا ہے میں ادھر خوش نہیں تھا تو آپ تو زبردستی آئے ہیں اوہو میں